أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الأنعام ومسپارا آيات نمبر 33. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نعلم په تحقیق سره مونږ ته پته ده، مونږ ته علم دی، انه چې بېشکه لا یحزنک چې غمجن کوي تا لره الذي هغه کسان یقولون چې هغوی وایي، هغه کافران یقولون چې هغوی وایي فانهم لا یکذبونک چې بېشکه دوی لا یکذبونک ستا تکذیب نه کوي، تا ته دروغ نسبت نه کوي، ولکن الظالمین لیکن ظالمان بے آیات اللہ دا اللہ دا آیاتونو یجحدون انکار کوي. دی آیاتونو کی نبی علیہ السلام دا اللہ جل شانہ فرمائی چې دا کافران په حقیقت کې ستا انکار نه کوي، تا ته خو صادق او امین وي، په ظاهره ستا انکار کیږي خو په حقیقت کې ستا انکار نه کوي، تا ته خو د مخکې نه لقب درکړل شوی دی چې ته صادق او ته امین. خودی په حقیقت کې د الله پاک جل شانہ د کتاب یعنی د الله د آیاتونو نه انکار کوي. نبی علیہ السلام د نبوت نه مخکې خو به ټول ورته صادق او امین وي، بلکې تر دې پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق را جمع کړل او ورته وفرمایل چې ای خلکو کو زه تاسو ته ووایم چې د دې غر د شانه یو لښکر راتلونکی دی او په تاسو باندې حمله کول غواړي، تاسو به ومنئ. ټولو په یو اواز باندې وي بالکل مونږ به ومنو، تا چرته دروغ نه دی ویلي، ته صادق یې او ته امین. نو بیا ورته اوس دا ومنه چې لا اله الا الله، چې د الله نه علاوه بل هیڅوک معبود نشته دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول وي، دا ومنه. نو ټول لړومبي ګزار په ابو لهب وکړو، نبی علیه السلام مخ مبارک له گزار ورکو، نبی علیہ السلام خاموشی اختیار کړل، جواب ورنکو. الله جل شانہ چې کوم دی جواب ورکړ، تبت یدا ابي لهب وتب، دا صورت نازل شو، په دې کې ابو لهب ته چې کوم دی خیری شي. نو مخکې نه به نبی علیہ السلام د هغې صادق او امین وی، خو وروستو چې کله ورته نبوت میلاو شو نو نبی علیہ السلام د دروغو نسبت شروع.
بلکې تر دې پورې ابو جهل ورته ویلي چې زه تا منم چې تا ته زه دروغ نسبت نه کوم، زه تا منم، خو تا سره چې کوم کتاب دی د الله قرآن مجید دا زه نه منم چې دا د الله کتاب دی. نو د دې وجې نه الله پاک جل شانه ته فرمایي چې موږ ته پته ده تا چې دی تا غمجن کوي، دا کافران تا غمجن کوي په دې خبرو باندې. نبی علیه السلام د خپل امت سره بې کچه مینه وه، ډېر محبت او شفقت یې ورسره، چې نبی علیه السلام به د کافرانو ته کتل چې دا په اور کې سوځي، په دې به خفه کېدو. نبی علیه السلام یو یهودي جنازه روانه د نبی علیه السلام سترګو نه اوښکې روانې شوې. صحابه ورته وویل چې د الله پیغمبر دا خو یهودي دی، دا مسلمان خو نه دی. نبی علیه السلام ورته وفرمیل ټیک ته چې دا یهودي دی خو زما امتي دی، زما یو امتي جهنم ته لاړ، جنت ته پاتې شو، جهنم طرف ته لاړ. زه په دې خفه یم چې زما امتي او دې چې کوم دی جنت ته لاړ نشي، د جنت په ځای باندې جهنم ته لاړ شي. نو دې کافرانو به چې دا خبرې کولې نو په دې به نبي علیه السلام خفه کېدو، حالانکه دې ته پته وه د نبي علیه السلام تکذیب یې نه کوو بلکې د الله د آیاتونو تکذیب یې کوو. ابو جهل او احنس ابن شریق دا دواړه سرداران، او ابو جهل ته چې کوم دی هغې لقب ورکړی ابو الحکم، ابو الحکم د فیصلو پلار، ابو الحکم لقب یې ورته ورکړی. نو ده ته ابو الحکمه وستا د الله د پیغمبر په باره کې څه خیال؟ ابو جهل په الله مې د قسم وي چې د الله د پیغمبر چې دا په حق باندې پیغمبر دی، وی ته ولې تکذیب کوې، ته ولې چې کوم دی خبره نه منې؟ ابو جهل ورته وی دا مونږ یو قریش شو، خو بنو قصی چې دا زمونږ په هر یو څیز کې مخکې ده، مشري دې سره ده، په حاجیانو باندې اوبه تقسیمول د دې دي، د خانه کعبې چابیانې دې سره دي، هر یو څیز د دې سره دی. نو اوس د پیغمبري به هم دې له ورکولی شي، صرف د ضد او د عناد د وجې نه په ایمان نه راوړم، که نه ښه راته پته چې دا د الله پیغمبر دی. ابو جهل په الله قسم وخوړو چې دا د الله پیغمبر دی، خو زه په ایمان نه راوړم. نو الله فرمایي چې دی په حقیقت کې تا سره چې کوم ستا تکذیب نه کوي، په حقیقت کې د قرآن مجید تکذیب کوي. قد نعلم په تحقیق سره موږ ته علم دی چې انه لیحزنک چې بېشکه دوی غمجن کوي، چې بېشکه غمجن کوي تا لره الذین ها کافران یقولون چې هغوی وایي چې فانهم چې بېشکه دوی لا یکذبونک دوی ستا تکذیب نه کوي، ولکن الظالمین لیکن ظالمان بآیات الله د الله د آیاتونو یجحدون انکار کوي. ولقد کذبت او په تحقیق سره دروغ ګڼلی شوي دي رسل ډیر پیغمبران من قبل ستاسو مخکې، فصبروا هغوی صبر کړی دی علی ما په هغه څه باندې کذبوا چې هغوی ته د دروغو نسبت شوی دی، و اوذو او هغوی ته تکلیفونه رسولی شوي دي، حتی تر دې پورې اتاهم چې راغی هغوی ته نصرنا زمونږ مدد، ولا مبدل او هیڅوک بدلونکی نشته دی لکلمات الله د الله د کلماتو د الله د قانون. ولقد جاءک او په تحقیق سره راغلی دی تا ته من نبأ المرسلین بعضې خبرونه د پیغمبرانو، بعضې خبرونه در رالیږلي شوي. نو دې آیات کې نبی علیه السلام ته تسلی ده چې که دا کافران تا د دروغو نسبت کړي نو په دې باندې مه خفه کېږه، په دې باندې صبر کوه. څومره انبیا علیهم السلام چې مخکې راغلي دي هغوی ته خلکو د دروغو نسبتونه کړي دي، هغوی صبر کړی دی، وروستو د الله مدد راغلی دی او د خپل پیغمبر مدد الله پاک جل شانه کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صبر وکړو مکه مکرمه، خلکو تکلیفونه ور ورسول، صحابو ته تکلیفونه ور ورسول، د نبی علیه السلام لونو مبارکو ته پکې طلاق ملو شو، قسمه قسم تکلیفونه مسلمانانو ته ورسول. آخره کې د الله مدد راغی. جنگ بدر چې کېدو، جنگ بدر د هغې نه یو ورځ مخکې نبی علیه السلام د هر کافر ځای وخو چې دا کافر په دې ځای باندې مرداریږي، دا کافر په دې ځای باندې مرداریږي، دا په دې ځای مرداریږي، دا په دې ځای مرداریږي. اکه شانتې وشوله. جنگ بدر کې ابو جهل چې کوم غټ غټ سرداران نو هغه چې کوم دی مردار کړ. الله د خپل پیغمبر مدد وکړو، 313 کسان او 1000 کسان الله ورله فتح او کامیابی ورکړله. بیا نبی علیه السلام تر 3 ورځو پورې په جنگ بدر کې موجود، په دغه میدان کې موجود، د بدر میدان چې کوم دی. 3 ورځې پس دغه کافران یې چې کوم دی کوی ته ورته وکړل، د دې وجودونه غټ غټو په کوی کې نه تلل، نو لاسونه یې ته کټ کړل، نو بیا په کوی کې ور وغورځول.
بیا ورته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وی تاسو سره چې کوم وعده الله کړی و هغه الله پورا کړله، مونږ سره چې الله کوم وعده کړی و هغه الله پورا کړ. حضرت عمر رضی الله عنه د الله پیغمبر دا خو دی خو نه اوري، تاسو مړو سره خبرې کوئ. نبی علیه السلام ورته فرمایل تاسو نه ښه اوري خو جواب نشي راکولی. نو د خپل پیغمبر مدد دا بیا الله پاک کی د مخکې پیغمبرانو هم کړی دی، د نبی علیه السلام مدد هم الله پاک کړی دی. ولقد کذبت په تحقیق سره دروغ نسبت شوی دی رسل ډیرو پیغمبرانو ته من قبل کستاستانه مخکې فصبروا غي صبر کړل علامه په هغه څه باندې کذبوا چې هغوی ته دروغ نسبت شوی دی و اوذوا هغوی ته تقریبونه رسول شوي دي حتی تر دې پورې اتاهم چې راغلی دی هغوی ته نصرنا زمونږ مدد ولا مبدل او هیڅوک بدلونکي نشته لکلمات الله د الله د کلماتو، یعنی د الله د قانون، الله چې کوم قانون جوړ کړی دی هغې هیڅوک بدلونکي نشته دی. چې تا ته تکلیف در رسی ته به صبر کوې، وروستو به الله جل شانه ستا بیا مدد کوي. لکلمات الله د الله د قانون ولقد جاءک او په تحقیق سره راغلی تا ته من نبأ المرسلین بعضې خبرونه د پیغمبرانو خبرونه تا ته راغلي دي چې کوم پیغمبر سره کمې وعدې شوي دي هغه الله پوره کړي، تا سره چې کومې وعدې شوي دي به هم الله پوره کوي. هغې ته څومره تکلیفونه رسېدلي دي هغې صبر کړی دی، الله بیا وروستو د هغې مدد کړی دی. وان کان کبر علیک کو چېرې ګران وي علیک په تا باندې پاکه حبیبه اعراضهم د دوی د مخ اړول له کافرانو ته فإن استطعت کو چېرې ته طاقت لرې ان د دې خبرې تبتغیا دا چې ته الټوي نفقا یو سوراخ فی الارض په ځمکه کې، ته په ځمکه کې یو سوري وکړي او سلمن یا سیړی فی السماء اسمان ته ولګئ یا اسمان ته سیړی ولګئ فتأتیهم پس را بوړې تو بآیت یو معجزه فرمایشي معجزه به راوړي دي ته. اصل کې نبی علیه السلام په د کافرانو په باره کې ډېر زیات غمجن و چې دا کافران ولې نه مسلمانېږي، دی ولې راه راسته نه راځي، دی ولې ایمان نه راوړي. هر ټیم به په دې فکر کې و او په کافرانو فرمایشي معجزې غوښتلې. کله به ورته ته اسمان ته وخېږه او ځان سره کتاب راوړه موږ به تا ومنو ته پیغمبر. نو الله داسې هم کولی شي، خو د الله قانون دا نه دی چې کوم سړی به کوم دا خو به یو فرمایش کوي بل فرمایش کوي، نو پیغمبر بیا بل څه کار نه کوي، خو صرف د کافرانو فرمایشونه پوره کړي. چا به ورته موږ له سرو زرو کورونه جوړ کا، چا به ورته د اسمان د برې نه په ما باندې یو ټوکړه را وغورځوه، خو دا معجزه نو بس موږ به ټول هلاک شو. د کومو خلکو به چې فرمایشي معجزې غوښتلې نو دوی به دې کې د حق طلب نه و، د دې دپاره به یې نه غوښتلې چې موږ وپېژنو چې دا حق دی نو موږ در باندې ایمان راوړو، صرف د دې دپاره چې موږ دته د دروغو نسبت وکړو، د دې دپاره فرمایشي معجزې غوښتې. که نه د ایمان راوړو دپاره خو یو معجزه هم کافي ده. نبی علیه السلام له الله بې شماره معجزې ورکړي دي، د ټولو نه غټه معجزه د قرآن مجید او عربو فصاحت او بلاغت پکې په دې باندې پوهېدل چې دا د بنده کلام نه دی، دا د الله کلام. خو دا کومو چې فرمایشي معجزې غوښتلې نو دوی صرف او صرف د نبی علیه السلام د تنګولو دپاره. نو د نبی علیه السلام په زړه کې به دا یو خواهش و چې دا کوم سړی فرمایشي معجزه غواړي چې الله یې فوراً کوي، یا داسې چې د دې ټولو فرمایش الله په یو ځای باندې پوره کړي. دا د نبی اسلام خواهش و چې د دې دا فرمایش پوره شي، معجزه ظاهره شي او دا ټول خلک په یو ځای باندې مسلمانان شي، یو کس پکې کافر پاتې نشي. دا د نبی علیه السلام د خپل امت باندې شفقت او محبت ورسره. نو الله ورته وفرمایل چې فإن استطعت کو چېرې ته طاقت لرې ان تبتغیا دا طاقت تبتغیا چې ته الټئ نفقا یو سورې تلاش کې فی الارض په ځمکه کې یو سورې وکړي او سلمن یا سیړی ولګې فی السماء اسمان طرف ته. نو فتأتیهم نو ته به راوړې تو بآیت دغه فرمایشي معجزې، دا فرمایشي معجزې به ته راوړې. نبی علیه السلام د الله تربیت ته نبی علیه السلام کوي چې که ته غواړې چې د هر شی فرمایشي معجزه به الله پوره کوي، نه د الله قانون نه دی. که ته یې کولی شي تا سره دا طاقت نو اسمان ته وخېږه سیړی ولګوه، د اسمان نه معجزې راوړه او د خلکو ته یې ظاهرې کا، یا ځمکې ته ورکوز شه د هغې نه معجزې راغونډې کړه چې کومې فرمایشي معجزې خلک غواړي ټولې ورته په یو ځای باندې ظاهره کړه، خلک په ایمان راوړي. خو دا ته هرګز نشي کولی، دا اسې یو ناممکنه خبره ده، الله یې کوي د پیغمبر د تربیت لپاره. ولو شاء الله وروستو سره الله ذکر کوي ولو شاء الله کو هر غختل الله تعالی لجمعهم نو جمع کړي به دوی لره، خامخا به جمع کړي دوی لره علی الهدى په هدایت باندې.
دا ټول الله په خپل قدرت طاقت سره داسې کولی شي چې نه پیغمبر ته حاجت نه کتاب ته حاجت خو دقسې به الله ټول مسلمانان پیدا کړي ولې فرشتې ټول چې کوم دی داسې نه دي پیدا کړي چې په یو سکڼ هم د الله پاک نافرماني نه کوي داسې به انسان هم پیدا کړی که نه خو دې کې د الله خپل حکمتونه دي خپل رازونه دي پکې د الله نو چې په چا کې د حق طلب وي هغه ته الله حق نصیب کوي په چا کې چې د حق طلب نه وي نو هغه د پیغمبر تر ولې نه دی خو هغه ایمان نشي راوړلی هغه ته الله حق نه نصیب کوي نو الله فرمایي چې زه کولی شم دې ټولو ته په یو ځای باندې هدایت نصیب کولی شم نبي اسلام ته الله فرمایي خو نه یې کومه ولو شاء الله کو چې غوښتلی الله تعالی لجمعهم نو خامخا به جمع کړي الله دوی لره علی الهدى په هدایت باندې ټول به ایمان راوړو نبی رسول الله فرمایي فلا تکونن پس ته مګېږه من الجاهلین د نادانانو نه د ناپوه نه نو دا جاهل لفظ دا عام دی دا صرف اگر چې په اردو پښتو کې لږ د بې ادبۍ غونده کې لفظ دی خدا ورته د الله د محبت ته وجې نه استعمال کړی نبي علیه السلام ته د نادانانو نه مه کېږه انما یستجیب الذین بېشک حق قبلوي الذین ها کسان یسمعون چې هغوی اوري د حق قبلولو په نیت باندې چې څوک د حق ته قبلولو په نیت باندې کېنس د خپل اصلاح په نیت باندې نو هغه ته به الله حق نصیب کوي او چې څوک د حق د طلب په نیت باندې نه دی ناسو د ته چېرته الله هدایت نه نصیب کوي انما یستجیب بېشک حق قبلوي الذین ها کسان یسمعون چې هغوی د حق ته اورېدو په نیت باندې اوري د حق ته قبلولو په نیت باندې اوري یسمعون دوی اوري نو دلته کې مطلب ته دا دی چې د حق د قبلولو په نیت باندې اوري والموتى او مړي یبعثهم الله به پورته کړي الله تعالی پورته کوي به الله تعالی دوی لره مړي د مړو نه مراد دلته کافر دي یعنی د کافر ته الله په دنیا کې مهلت ورکو په دنیا کې به عذاب را نه وستو نو الله به ورله په قیامت کې عذاب ورکوي قیامت کې به الله د دین پوره ستا تپوس کوي تا ولې زما په پیغمبر ایمان نه دی راوړی نو والموتى او مړي یبعثهم الله به پورته کړي الله تعالی دوی لره یبعثهم الله پورته به کړي دوی لره الله تعالی ثم الیه یرجعون بیا به هغه طرف ته واپس کولی شي دنیا کې ورته الله سو نه وي خدا کوم چې کافران دي نو دین به الله دا سزا ورکوي په آخرت کې وقالو او دا کافران وی لولا نزل ولی نشي نازله ولی علیه په د باندې یعنی په نبی علیه السلام باندې آیه معجزه خو فرمایشي معجزه ها آیه فرمایشي معجزه من ربه د رب د طرفنا قل او ود ایبک حبیبا الله جواب نبی علیه السلام کافرانو سوال وکړو چې په دې پیغمبر باندې زموږ د خواهش مطابق ولی معجزه نشي نازله ولی نو الله نبی علیه السلام ته فرمایل چې دې د جواب ورکا قل او فرمایو د ایبک حبیبا چې ان الله بشک الله تعالی قادر دی علی ان ينزل په دې خبره باندې چې نازل کړي الله تعالی آیه فرمایشي معجزه په دې الله قادر دی الله د هر کس چې کوم مطالبه کوي کوم معجزه غواړي الله په دې قادر دی چې الله په خپل پیغمبر په لاس باندې دغه معجزې صدور وکړي ظاهره کې الله خوري نه کوي ولكن اکثرهم لیکن اکثر د دوی نه لا يعلمون نه پوي الله وی دی په دې خبره باندې پويږي نه دی خو د حق طالبان نه دي دی فرمایشي معجزه غواړي او الله وی زما قانون دا دی چې کله فرمایشي معجزه یو کوم غواړي او هغه معجزه الله پاک ظاهره کې د پیغمبر په لاس باندې بیا به هم دغه کوم ایمان را نه وړي نو الله دې ته بیا مهلت نه ورکړي فورا هلاکوي نو الله وی دی په دې خپل انجام باندې پويږي نه د دې وجه نه زه د معجزې ظهور نه کوم کولی شم الله کولی شي خو ولې نه کوي الله ته پته چې دی ایمان نه راوړي چې زه معجزه ښکاره کړم د پیغمبر په لاس باندې هغه صادره کړم ظاهره یې کړم او بیا دوی ایمان را نه وړي نو دوی بیا زه فورا هلاکوم دا زما قانون دی چېرته بیا نه پرېږدم مهلت ولا نه ورکوم یو سکند مهلت ولا بیا نه ورکوم نو چې هلاکوم نو دوی د خپل هلاکت په انجام باندې نه پوهېږي ځکه دا قسم سوالونه کوي قل اوه دی بګه حبیبه ان الله بشک الله تعالی قادر دی علی ان ينزل دا چې نازل کړي الله تعالی آیه فرمایشي معجزه ولكن اکثرهم لیکن اکثر د دوی کافرانو نه لا يعلمون دوی نه پوهیږي وما من دابه او نشته دی یو زنده سر فی الارض پزمکه باندې پزمکه کې ولا طائر او نه یو مرغی یطیر چې هغه الوزي بجناحیه په خپل دواړو وزرو باندې الا مگر دا یو ډله ده الا مگر یو ډله امثالکم ستاسو په مثال باندې یو ډله پس مګه چې څومره سيزونه ګرځي
دغه رنګ چې کوم نه مرغۍ دي په وزرو باندې الوزي دا هم ستاسو په شان دي په دوباره راوچتولو کې. ما فرطنا مونږ نه دی پرېښی فی الکتاب په کتاب کې یعنې په لوح محفوظ کې من شیء یو څیز ثم الی ربهم یحشرون بیا به خپل رب طرف ته راجمع کولی شي. دا څومره څیزونه چې دي دا ټول به الله راجمع کړي. زناور چې کوم بېښکرو زناور دی ښکرور زناور را لګېدلی دی بېښکرو زناور یې والی دی د بېښکرو زناور له به الله په ورځ د قیامت ښکرې ورږي او کوم زناور چې دی وهلی د هغه نه خپل بدل والي. هر قسمه زناور شي دي کوم زناور په بل زناور ظلم کړی دی په اک ورځ باندې د قیامت په ورځ به الله هغه بل طاقت او قوت ورکړي د نه خپل بدل والي بیا به خوري شي. په دک ټیم کې به کافر وي یا لیتنا کنت ترابا یا لیتنی کنت ترابا کاش چې موږ هم دک شان خور شي. دی په دغه ټیم کې افسوس وکړي د زناورو ته به دا کافران وپسخیږي چې کاش موږ د زناورو په شان د خور شي وي کاش موږ زناور وي چې داسې خور شي وي. ځکه د انسان دپاره ختمېدل نشته دي. زناور به د یو بل نه بدل واخلي بیا به ورته الله وي چې خور شي ټول به خور شي. انسان نه خوري کېږي. کافران دي همیش همیش دپاره به جهنم. نو الله ثم الى ربهم يحشرون بیا به دوی خپل رب طرف ته راجمع کولی شي ټول به راجمع کېږي. والذین هغه کسان کذبوا چې دروغې ګڼلي دي بآیاتنا زموږ آیاتونه صم دي کاڼه دي د حق اورېدو نه وبکم او دوی چاړاګان دي د حق ویلو نه فی الظلمات دی په تیارو کې دي. هر کافر په خپل تیاره کې ځکه د کفر لار د هدایت یوه د موږ بله پرې ویلي چې لار د هدایت صراط مستقیم دی. د دې وجې نه نور چې کوم دی دا واحد استعمال کړی دی او ظلمات تیارې جمع راوړي دي ځکه چې کفرونه په دنیا کې ډېر دي. څوک یهود دي څوک نصواره دي څوک یو قسم دي څوک بل قسم دی نو تیارې په دنیا کې ډېرې دي. فی الظلمات په تیارو کې من یشاء الله هغه چاته من یشاء الله چاته چې وغواړي الله یضلله نو هغه ګمراه کړي د هغه د عمل د وجې نه. ومن یشاء او چاته چې وغواړي الله یجعله وګرځي هغه لره علی صراط مستقیم په نیغه لار باندې په خپل فضل سره. چاته چې الله وغواړي نو هغه ته هدایت ورکړي په خپل فضل او کرم سره او چاته چې الله وغواړي نو هغه ګمراه کړي خو الله هسې نه ګمراه کړي د هغه د عمل د وجې نه ګمراه وي هغې د هدایت طلب نه وي د دې وجې نه الله ګمراه. قل اوایه د ای پاکه حبیبه ارایتکم خبر راکړی تاسو ما ته ان اتاکم کو چېرې راشي تاسو ته عذاب الله عذاب د الله تعالی او اتتکم الساعة یا په تاسو باندې قیامت راشي قیامت راغی یا عذاب راغی غیر الله آیا بغیر د الله نه تدعون تاسو بلئ ان کنتم صادقین کو چېرې تاسو رښتونی یې تاسو باندې که عذاب راغی یا قیامت راغی نو تاسو به د خپل بوتان بلئ او که نه الله به بلئ نو خامخا به دی بیا الله بلی. دا کافران هم چې کله کشتۍ کې به سوارو او دا کشتۍ به چې کوم دی د چپو ګډ وډو چپو واغستله نو دوی بیا صرف الله رابلو خپل بوتان او خدایان به تیرو صرف الله. اوس هم د انسان دا دغه پکې الله پاک اچولی دی چې کله په ده باندې سخته راشي او داسې سخته چې بل څوک نه دی فورا الله ته آواز کړي. یو مریدو خپل پیر ته ویل چې لکه ما ته داسې دعا وښیه چې ما ته د سمندر لاره راکړي او د اوبه باندې ډوبي هغه ورته ورشئ سمندر ته ووایه زما نوم ورته واخله ورودانګه ورته دی به ته لاره هم درکړي ته به ډوبي نه. نو دی چې لاړه سمندر ته ورودانګل که نه او د سمندر د چپو بد واغستو نو دنه بیا د خپل پیر نوم یې صرف الله ته چغوله یا الله یا الله. نو په دغه ټایم کې ظاهره خبره چې انسان د زړه نه بیا دا چغه راوځي چې ته پته چې زه مړ کېږم اوسه بل څوک مددګار نشته صرف الله دی. نو دغه ټایم کې د زړه کیفیت بیا جدا وي دغه ټایم کې د زړه او د ژبې کنیکشن دا بیا یو وي. نو په دغه ټایم کې د بیا الله ته چغې والې نو الله ولا بالکل لار ورکړه د اوبو په سر باندې ګرځېدو اوبو نه ډوب. نو په قیامت کې هم یا په انسان باندې عذاب راغی یا قیامت راغی دی به صرف الله ته چغه وي بل چاته به نه وي. نو ته فرمایي کو چې تاسو په دې خپله دعوه کې رښتونی چې د الله نه علاوه بل څوک د عبادت لایق شته دی واړه یا لوی شریکان د الله سره شته دی نو بیا تاسو له پکار دي چې په سخته کې او په قیامت کې د الله نه علاوه بل څوک راوبلئ او هرګز دی بل څوک نه رابلي صرف الله به رابلي. الله جواب په خپله ورکي بل ایاه تدعون بلکې خاص هغه تدعون تاسو رابلئ بل ایاه بلکې خاص هغه
تدعون بتاسو رابله تاسو به دعا کوي صرف هغه ته زاری بکوي هغه ته فیکشفو بس لری بکړي ما الله پاک ما هغه تکلیف تدعون چې تاسو سوال کوي الیه د هغه نه ما هغه تکلیف تدعون چې تاسو رابلې الیه هغه طرف ته الله کم تکلیف د لری کولو د پاره تاسو الله رابلې نو هغه تکلیف په الله لریږي کله ویل لریږي ان شاء کوچري الله وغواړي کوچري وغواړي الله نو الله باندې تکلیف لریږي او الله نه غواړي دغه تکلیف ته الله نه لریږي نه بل څه بیا لري کول شي وتنسون او تاسو هیروي په دغه ټیم کې تاسو هیروي ما هغه بوتان هغه سيزونه تشریکون چې تاسو شریکوي د الله سره په قیامت کې په عذاب کې په سخته کې تاسو صرف الله را بلای د خپل سخت د لری کولو لپاره صرف الله ته بیا چغه وخی بیا دغه ټیم کې تاسو د بوتان پرې دی بعض مفسرین وایي تنسون په معنا تترکون سره دی تاسو پرې دی بیا ما هغه بوتان تشریکون چې تاسو شریکوي د الله سره یا تنسون تاسو هیروي ما هغه بوتان تشریکون چې تاسو شریکوي د الله سره دغه ټیم کې بیا تاسو دغه بوتان او د خدایان یېروي صرف یو الہ ته بیا چغه وخی چې هغه د ټول کائنات خالق مالک او رازق قد نعلم بتحقیق سره موږ د علم دي چې انه لا يحزنك چې بشک خامخا غم جن کوي تعالی را الذين هاغسن يقولون جهوي وي هغوی په خپل وینا سره تا غم جن کوي چې ایمان نه وروړي فانهم بشک هغوی لا يكذبونك دوی تکذیب نه کوي تا استالرا ستا تکذیب نه کوي تا دروغ نسبت نه کوي ولکن الظالمین لكن ظالمان بآیات الله يجحدون دا الله د آیاتونو انکار کوي ولقد كذبت په تحقیق سره دروغ غنلی شي رسول ډیر پیغمبران من قبل کستانه مخکې فصبروا غي صبر کړی دي علامه به سباندې کذبو شغوی د دروغ نسبت کړی شو او اوذو او هغه ته تکلیفونه رسول شي باغې باندې صبر کړی دي حتی تر دې پورې اتاهم شرای هغوی ته نصرنا زمون مدد ولا مبدل حسوک بدلون کې نشته د کلمات الله د الله د قانون ولقد جاءك بتحقيق سر راغلي تا من نبأ المرسلين بعض خبرونه د پیغمبرانو وان كان كبر کشرګران وی عليك بتا باندې پک حبيبا اعراضهم مخ اړول کافرانو یعنی اسلام ایمان نه وړل کافرانو فین استطاعت کجرد طاقت لري ان تبتغیا دا چې ته ولټوي نفقن یو سوراخ فی الارض بس مکه او سلمن یا سیړې اولګه فی السماء اسمان طرف ته فتاتيهم بیا تروړه غوی ته بیاات فرمایشی معجزه ولو شاء الله کجری غختل الله تعالی لجمعهم نو خامخه جمعګړي دوی لرا علی الهدى په هدایت باندې فلا تکونن بستمګه من الجاهلین دنا دانانونا انما يستجيب الذين بشک حق قبلوي الذين هاغسان يسمعون شاغوی د حق قبل دو نیت باندې اوري والموت امړي يبعثهم الله پور تبګړي الله تعالی دوی لرا ثم الیه یرجعون بیا هغه طرف ته واپس کولی شي ان دې مړو نه مراد کافران دي دنیا کې ته الله سزا ورنکړنو قیامت کې به الله خامخا سزا ورکړي د بیره پورته کی وقالو دا کافران وی لولا نزل عليه آیه ولن نازل ول په د باندې فرمایشي معجزه من ربه زمون د خپل رب د طرفنا قل او ودا ای باغ حبیبا ان الله قادر بشک الله تعالی قادر دی علی ان ينزل آیه پدې خبره باندې چې نازل کړي فرمایشي معجزه ولكن اکثرهم لیکن اکثر د دوی لا يعلمون د دې پنجام نه پويږي وما من دابه او نشته دی یو زنده سر فی الارض پس مکه باندې ولا طائر او یو مرغی یطیر چې الوزی بجناحیه په خپل وزر باندې الا مگر یو امت دی یو ډله ده امثالکم استاسو په مثال باندې ما فرتنا موږ نه دی پرې خودلې فل کتاب په کتاب کې نه په لوح محفوظ کې من شیء یوسز ثم الى ربهم بیا هغه طرف ته یحشرون براجمه کولی شي والذین هاغسن کذبوا شدرو نسبت کړي دی آیاتنا زمون آیاتونو دا سمون دی کان دی د حق اوریدونه او بکمون او چاړاګان دی د حق وینونه فی الظلمات بتیرو کی دی من یشاء الله چا د چې وغواړي الله تعالی یضلله هغه ته گمراهی ورګي گمراهيږي د هغه د عمل د وجنه ومن یشاء او چا د چې وغواړي یجعله وګرځي هغه لاره علی صراط مستقیم پنه غلاره باندې قل او د ای بغ حبیب ارایتکم آیت خبر را کړه ما تاسو ان اتاکم کوچری راشی تاسو ته عذاب الله عذاب د الله تعالی او اتتکم الساعه یا راشی تاسو ته قیامت غیر الله
آیا علاوه د الله نه تدعون وتاسو بلې بل څوک ان کنتم صادقین کو چې تاسو رښتونی بل ایاه بلکې خاص هغه به بلې بل ایاه بلکې خاص هغه تدعون وتاسو بلې فیکشفو بس لري بګړي هغه ما هغه تکلیف تدعون چې تاسو سوال کوئ د کوم د پاره چې تاسو سوال کوئ الیه د هغه نه ان شاء اګوچری هغه وغواړي هغه تکلیف پلريږي وتنسون او تاسو هیروي ما هغه بوتان د شریکون چې تاسو شریکوي د الله سره سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين.